العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. کم دی باب ما جاء في الحائض انها لا تقضي الصلاه. باب د بیان د دې خبره کې چې حایضه باندې د مانځه قضا نشته. انها دا حایضه لا تقضي الصلاه، قضا د مانځه باندې راوړي. د روزي قضا پښتو د مانځه قضا په نشتا. په دې ټول اهل سنت والجماعت اتفاق دی چې په حایضه خزې د مانځه قضا نشته. ځکه الله سورې حیض شنو 50 منځونه شو بیا به ګرانواله دي. او روزي خو کال کې یو ځل دي، لس روزي دي یا درې، او خزې روزه کې تکړه می مانځه کې کمزوري، او سړی مانځه کې تکړه ای روزه کې ټیزنی د څه دا کنه تاسو روزه کې څنګه یې تکړه یې ها کمزوري بلا خبر ہوگا. ها خوارج هغه وی په حایزه باندې د مانځه قضا مستا. دا په خزه د مانځه قضا ولې نشته؟ یو خدای چې تکلیف دی پکې. آیا وجه دام د چې آدم علی السلام او حوا زمکه تراکوز شو، نو حوا حایزه شو. د آدم علی السلام نه تاسو کې چې اوس بس کوم، آدم علی السلام د خدای نه تاسو کو، نو الله ورته مونږ ورته ماپ دی. بیا آدم علی السلام روزم په مانځه قیاس کړ چې روزه دې نه نیسی. الله تعالی امر به قضاء الصوم کو، او دغه صلات په خپل حال پاتې شو چې صلات قضا نشته. الکه تاسو په چې خدای پوي کې خدای حکم داسې دی. شرعي اتفاقی مسله داسې ده چې حایضه باندې د مانځه قضا یې نشته. تاسو خبره پوي چې کې به پوي نشو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن معاذة ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها قالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض فلا تؤمر بقضاء. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. معاذ وی ان امرأة یوخذوا سالت عائشة د عائشة رضی الله عنها نه تاسو قالت ورتوي اتقضي احدانا صلاتها، ایا قضای بروړي او زمونږ د مانځه ایام محیزها په وخت حیض د دې کې چې کله حایض. فقالت عائشة ورته حروریه انت؟ خارجیه ته څنګه کړه؟ خوارج نه، خوارج ته حروریان وای. حروریان ځکه د خوارج کوم ځای کې اوسېدل؟ حرورا کې دای کله و، نو ځکه خوارج هم ورته حروریان ورته وای. حروریه انت تلک چې شیعګنای خوارج ای. قد كانت احداهن تحيض، زمونږ کې به یو حایزه کېده. فلا تؤمر بقضاء، مانځه د قضا امر به ورته نه کېده، نو ځکه نه کوو بس. او د روزې د قضا امر کېده، د امر شرعي دی. الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها من غير وجه أن الحائض لا تقضي الصلاة، وهو قول عامة الفقهاء لا اختلاف بينهم في أن الحائض لا اختلاف بينهم. د فقهاو په منځ کې اختلافي مسله نه ده، اختلاف نشته په دې کې چې حایضه به تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. روزي قضا شته او د مانځه نشته. وای وما جاء في الجنوب والحائض أنهما لا يقرأان القرآن. بعد په بیان د دې خبره کې چې جنوب سړی او حایضه خزه قرآن بنول ولي. قرآن تلاوت او ذکر اسکار د جنوب او د حایضه د پاره څنګه دي؟ دا لکه تاسو مونږ تاسو له دا مسله ضروري ده. امام شافعی صاحب وایي
چې د قرآن تلاوت بند دی مطلقاً بالکل به نه کوي. امام بخاری رحمه الله وایي د قرآن تلاوت جائز دی مطلقاً. صحیح ده. او امام مالک رحمه الله وایي یو څه آیاتونه لوستی شي. او امام ابو حنیفه رحمه الله وایي یو آیت یا د یو آیت نه کم بنیت تلاوت نه بلکې بنیت تعلیم لوستی شي. او ذکر اذکار جائز دي، تسبیحات او تحلیلات جائز دي. دا زموږ مذهب. هلکه په پوه شئ دې کې اوس یو دوه حدیث ذکر کوي. الله وبه قال حدثنا علي بن حجر والحسن بن عرفة قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأ الحائض ولا حائض خزه بنل ولي او نه جنب شيء من القرآن ايت شيء د قرآن بنل ولي. دا بظاهر د شافعي صاحب دلیل شه ايت شيء د قرآن بنل ولي ايت شيء. او د امام بخاري خو خلاف څه کوي چې جائز دی مطلقاً. او په الباب علیین علی روایت تم په دې باب کې شته. صحیح شو. نو امام بخاری وایي دا حدیث ضعیف دی. ولې ځکه په دې کې اسماعیل ابن عیاش دی او هغه روایت کوي د موسی ابن عقبه نه. او موسی ابن عقبه دا حجازي دی. او د اسماعیل ابن عیاش هغه روایت قابل قبول دي چې کوم د شامی محدثینو نه کړي، چې د حجازي او د عراقي محدثینو نه کړي دغه نه دي قبول. لہذا دا حدیث قابل استدلال نه دی، جائز دی مطلقاً. قال ابو عيسى حديث ابن عمر رضي الله عنهما لا نعرفه الا من حديث اسماعيل بن عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقرأ الجنوب ولا الحائض وهو قول اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا لا تقرأ الحائض ولا الجنوب من القرآن شيء الا طرف الآية مگر د آیت طرف لستیش یا حرف. دا زمونږ مذهب دی ونان. ورخصوا للجنوب او اجازه ورکړه جنوب او حائض ته په تسبیح او تحلیل کې. قال امام ترمذی و سمعت محمد ابن اسماعیل. امام بخاری نے میں اوریدل یقول چې اسماعیل ابن عیاش یروي عن الحجاز واهل العراق احادیث مناکیر منکر احادیث د حجازیانو د عراقیانو محدثین نے روایت کړي. کنه ضعف روایته عنهم. گویا کہ امام بخاری ضعیف وګرځا روایت د اسماعیل ابن عیاش د حجازین او د عراقین نه فيما يتفرد به. باغ زینو کې چې د پکې متفرد دی پکې څه دی متفرد دی. وقال انما حديث اسماعيل ابن عياش د اهل الشام نه. انما حديث اسماعيل ابن عياش عن اهل الشام يعتبروا پکې پټ دی. انما يعتبر حديث اسماعيل ابن عياش د اهل الشام نه صحیح دی او دا د اهل الشام نه دی ځکه موسی ابن عقبه حجازي راوي دی. لہذا دا صحیح نشه قابل استدلال نه دی. الکه تاسو په پوه شئ کې په پوه نشئ. الکه تاسو په خبره پوه شئ. اسماعیل ابن عیاش ضعیف وکړه. اسماعیل ابن عیاش. وقال احمد ابن حنبل وی اسماعیل ابن عیاش اصلح دی د بقیه نه خو خده ولی بقیه احادیث مناکیر من الثقات او د بقیه هم منکر احادیث دي د ثقاتونه. الکه پوه شئ د ثقاتونه کوي او هغه تاسو قبلوي. امام بخاری بقیه قبول کړي د اسماعیل ابن عیاش ولې نه قبلای. بقیه په دغه کې تیر شوی باول ما سیال الخفین. الکه په پوه شئ باول ما سیال الخفین راوړو. اعدام کا لگا باب المسح علی الخفین. بقال ترمذی وی وروا بقیت عن ابراهیم ابن ادم مقاتل میں عیان شرف بن شوان جریر وهذا حدیث مفسر
يعني بعض المعنى كمزقفين تأول أن مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان قولا وذكر جبريل صلى الله عليه وسلم بقيا بيداك كنا وروى بقيته عن إبراهيم بن أدهم بقیه الته ذکر شوی دی ګوره بقیه مقبول راوي دی او بقیه چې کم دی د اسماعیل ابن عیاش خو د بقیه نه څه کم نه دی کم زه پیدام نه کم خیر دی په دغه کې شته باب المسر خو پین کله پیدام که اخیره کې پیدام که بقیه مقبول دی الته پیرد نه دی کړی چې مسله اتفاقی مسله کې راغلی حضرت امام بخاری د مسله خلاف د نه وایي چې کوم د اسماعیل ابن عیاش دا نه دی صحیح اسحاق دغه وایي احمد ابن حنبل وایي چې اسماعیل ابن عیاش خو د بقیه نه څه کم نه دی کنه خدا د احمد ابن حنبل نه چې دا خبر اوریدلې دا مې برای راست نه دا اوریدلې امام ترمذی محدثین ډېر محتاط خلک دي قال ابو عيسى حدثني بذلك احمد بن الحسن قال سمعت احمد بن حنبل يقول بذلك دا مې د احمد ابن حنبل په واسطه د امام محمد نوري احمد ابن حنبل نوري باب ما جاء في مباشره الحائض بعد بیان د مباشرت د حائض سره لکه ما ته وګورئ مباشرت د بشری نه دی ماده بشرا ده او بشرا دی ته ویل لکه ما ته وګورئ بشرا دی ځای ته وي په دې کم ځای چې وخت نشته په دې کم چې وخت دی ته واجه وای بشر ته بشر ځکه وای منګ ته انسان ته بشر وای بشر ورته ولي وای ځکه دای د وختونه خالی د خرپ وخت دی د خرپ دی چې وخت دی او دا غوی پی دی او د مطلب دا شی پی دی او د بیزو پی دی او د بشر په نشتا با بادی البشرا مستقیم القامه دا می سغوتی کی ویلی دي زحاق به تبع چکره خو خشینو خاندي نو شي نه نشي خنده الکه تاسو خبره پوهیږئ نو ما ته وګورئ د بشری ته بشرا ولی وای بشرا اصل کی زیری ته وای خوشاله خبر چې ووري سره دا پړقی او دا غم خبر چې ووري دا تور شي خسته سره به خو مخ به تور بچ سړی جمی کې صادره چولې او دا شونډې پټي او خان دینه ته د دې جنہ پويږي تاسو لکه چې دا سړی خان دي ځکه دا زلیږي او چې سړی خپمي د دې زیره د ته بشرا څه کوي د بشارت په وخت کې زلیږي مباشرت ته مباشرت ځکه وای چې د کې الساق د بشری سره مفاعله ده کنه بشرا د بشری سره لګي بدن د بدن سره لګي یو خو د مباشرت کنایه معنا د مجامعت جما د حایزه سره څنګه ده باب دې بار کې نه دی باب خود سے مسلو کې چې اختلاف به پکې په دې کې خو څه اختلاف نشته کړه مباشرت د حایزه سره دې کې خو اختلاف نشته په قبول کې کبه دبر کې د مباشرت د حایزه سره حرام دی او مستحیل کافر دی ولا څنګه دی ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب الکه په پتا څه خبره باندې د مباشرت نه دلته مراد ځان سره سملول مباشرت معنا بده شي کوي د څه باندې چې بعد بیان د صحبت د غي سره د حایزه سره صحبت کې خو اختلاف نشته کنه الکه په کوئی څه بعد بیان د مباشرت د حایزه کې یعنی ځان سره سملاستلو د حایزه کې وای قال حدثنا ابو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود بن عائشه رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا يأمرني ان اتزوج ام المؤمنین وای چې د نبی اسلام معمول بداسو چې کله وځه حایزه شما ته بیا مرګونه اتزره چلنګ لکم سم یباشرین بیا ما سره مباشرت کا یا وځه کې ته برا سره یو کټ کې یو بستر کې یباشرین دا معنا د چې ما بیا سره کول الکه تاسو خبره پوښی درې صورت ته لګ ما ته تاسو وګورئ یو خدای له چې جما کول ور سره دا حرام دي مستحیل کافر دی یو صورت دا اتفاقی حرام دیم دار د نامنه بره او د زنګونان لاندې د دې بدن استمتاع جایز ده صحیح شو
دا دوه صورت دا په اتفاق سره جایز ده. دریم صورت د نامن لاندې د زنګونانه پورې بغیر د ازار نه استمتاع د حایزې نه جایز ده کنه ده جایز ده، دا اختلافي مسله ده. ائمه ثلاثه ناجایز کړي چې دا جایز نه ده. صحیح ده. او زمنګ مذهب کې چې کوم ده طحاوی وای دا جایز ده. امام طحاوی ورته سوای، امام طحاوی ورته جایز وای. او د امام طحاوی سره چې کوم ده امام احمد ابن حنبل هم ده هغه جایز غني. وزن بده دغه نه ځان ساتي او نور کوم مباشرت دې د کاورو خیر دی. او زمونږ مذهب دار نه چې د ازار د پاسه جایز ده او د ازار د لاندې چې کوم دی بغیر د واسطې نه ده جایز. لکه ځوانانو دې خیال کوي لکه ما چې د حدیث کول وحدم نو کړي تاسو غوډونو والا اکثر دې خبرو لخیال کوي دا زه واضح ځکه چې تاسو په پوهه هغه وخت کې ومنګ دا خبرې رسې غب شپ کاری دي خې برابر نه لګېدلې کښه واده چې چانه کړه باندې دا خبرې خې نه لګي. صحیح ده کنه. حالکه ما خو ځکه نو کړه کشر او مزه شلو کلوم چې با غړه دوره مې کوله شلو کلو ګره مې لګه د غلطه و دلته لګه خبرې کشرانو باندې خې اسیم نه لګيږي کنه. او استادانو به کې خو وضاحت کوي به خو ځکه شاګردان به پویول کنه. تاسو دې خبرو ته خیال کوي ګورئ. وفي الباب عن ام سلمة وميمونة رضي الله عنها قال ابو عيسى دا به ګورئ دا به کله کله داسې و او نبی اسلام دا بیان للجواز کو چې امت د پاره شریعت جوړ شي. کله بل ځای کې راځي چې کله به حایزه شم بیا به بیل بستر کې مو نبی اسلام به بیل عام معمول داسي چې بستر بدله کی سړی بستر بلستانه به بیل کی تو شکټ بیلی او چې مطلب حیز ختم شي نه بیا دی یو ځای او عام معمول بدل خدا سے کچو کو کیم نو خیر دے. قال ابو عيسى حديث عائشة رضي الله عنها حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء في مواكلة الجنوب والحائض وسورهما. باب ته بیان د خوراک د جنوب سړي سره د حائض سره د غي پس خوردا پس مانده ډوډۍ پاتې شي تی خور جامو کې وبوس کې هغه بیا دا جایز دي ځکه دا وایي نجاست حکمی دی حقیقی نه دی. الله دا اتفاقی مسله ده. وبه قال حدثنا عباس عن مري ومحمد بن عبد الاعلى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاويه بن صالح عن علاء بن الحارث عن حرام بن معاويه عن عمه عبد الله بن صالح رضي الله عنه قال سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن مواكله الحائض فقال واكلها. نبی اسلام نه تاسو کو خوراک کول د حایض په خاله واکلها خړای ورسره. الله قال ابو عيسى حديث عبد الله بن صالح رضي الله عنه حديث حسن غريب وهو قول عامة اهل العلم لم يروا بمواكله الحائض بأسا واختلفوا في فضل وضوئها فرخص في ذلك بعضهم. چوبې دا داس نه زیاتې شي فرخص ذا په ځای کې بعضو کرها بعضو فضل دوری بعضو بدګنې دي. الله او ما جاء په الحائض تناول الشيء من المسجد چې حایزه خزه د جمعات نه چیرخلی خپې د جمعات ترنه وتل حایزه لنه دي جایز خو خپې د کوټه کې دي او جمعات دلته ده الله سورګت کی جمعات نه چیر الله سورګ دول جایز دي او دا جایز دي. واه وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم بن محمد قال قالت لي عائشة رضي الله عنها قالت لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني نبی اسلام راته ناولین الخمرة من المسجد اچټای د جمعات ناراک چې جمعات کې ده. قالت داوي قلت ما اني حائض زخو حيزه يما. قال نبی اسلام ته ان حیزتک لیست بيدک حیز خو دې پلاس کې نه دی. د دې دوه مطلب دی یو دا چې حیز خو ستاسو پلاس کې نه دی خدای در باندې راوستل نه به حیز ته د سینې ناول شوی چې جمعه الله سم نشو دا مطلب دی. یا دا مطلب چې ان حیزتک لیست بيدک دې لاس کې د حیز نشته راواخله. حضرت دې کې دوه خبرې دي ما ته وګورئ. نبی اسلام د ناولین الخمرة من المسجد ما ته دا غرا کدا څورته وي چټی راکا من المسجد دا من المسجد د قال پورې متعلق دی
قال لي رسول الله صلی الله علیه وسلم من المسجد د جمعات نه راته نبی علیہ السلام ویلي نبی علیہ السلام جمعات کې د جمعات نه راته ویل چې چټای راکنه چټای کور کې و چې چټای راک او کدا من المسجد متعلق شي د چا پورې ناویلینی پورې نبی ابا چټای په جمعات کې شي نبی علیہ السلام راته ویل ناویلین الخمره من المسجد چټای راکه د جمعات نه الکه من المسجد کې قال پوری شي نو بیا چټای کم ځای کې شي کور کې وشي او کناویلینی پوری متعلق شي بیا چټای جمعات کې شای سبب تبش الله وفي الباب عن ابن عمر وابي هريره رضي الله عنهما قال ابو عيسى حديث عائشه رضي الله عنها حديث حسن صحيح وقال عامه اهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك بان لا باس ان تتناول حائز شيئا من المسجد باب ما جاء في كراهيه اتيان الحائز باب د بیان د حرمت راتک حائزه ته په جما سره کراهیت په معنا د حرمت سره ده حائزه تراتک حرام ده چې سړی ورته راشي په جما سره ورته راتک وکړي الله قال حدثنا ابو داود قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وفحز بن اسد جنت خزي بیا د شي نه دي لیاقت مرسه جنت خزو کې بیا دا شي نشته هوري چې کمی دي دا غمونه نشته صفا سوتر دي نه بچشته چې نفاس به سالوي خرزه نه هيستا استحاضه خو بالکل نشته جنابت نشته چې ته جنب شواله غسل وکړه بس جنابت صفائی ده ډیره ښه زندگی د تاسو په خدای یقین وکړئ او د سپا کې خزي دي و چې حدیث شریف کې داسې دي دا و سمندرونه دي دنیا ټوله سمندرونه نیولې 9% دا وچه ده او یو یا پیسه لمده ده یعنی دا دنیا سلور حصے کې 3 حصے دریاب دی یو حصہ دا وچه ده مونږ چې پکې دا سمندر دی سمندر ډېر دی کنه نو کله جنت یو هور راولګي او په دې سمندر کې لاړې ته کې دومره غټ سمندر دی نو ټول یو په داسې خوکی شي چې لکه دیو شربت چسکی یا لکه پیپسی چسکی یا لکه درو حبزه شربت مزیدار ها دا ټیم شربت نه یا ټیم والا بوتل نقص خوکی بس تاسو یقین نه مړه دا څنګه ولې دي دې ځای تشبیه مور کوي دا خصوصا مرض دی صحیح ده او ما ته وګورئ او حدیث کې د سیدی او وخت په تړي سر پیچک ورته وای او وخت چې تړي کتلم ده ځانه وخت د سکی ویل تکې دي کنځای چې پیدا کوي هغه اعلی درته یادوم سیخه کې نه دي یو سیخه کې کرا ښکار شي دی دنیا ته نو ټول دنیا به خوشبوې کی دا حدیث شریف کې ټول دنیا به خوشبوې دا الله تعالی ډېر حکمتونه دی او د دوزخ یو مار دی کنه په قبر کې سار مشکات شریف کې حدیث دی قبر کې په کافر باندې نه نبی ماران ولګي که یو مار دنیا تراشي او سا واخلي نو ټولي دنیا کې با کرونده ونشي شین بوټي به پکې ونشي دمره ټمبم دی ټمبم چرته خلاص چرته بوټي نه کیږي کنه د سې ټمبم د ټټوري دنیا ته رسیږي د مار د سې یو کافر باندې په مسلط او مؤمن له جنت کې دانه نعمتونه دا زمونږ عقل رسایي ورته نه کیږي خلاف عقل نه دی خو ماورا ولا عقل دی زمونږ د عقل نه ډیر اوچت نو موږ تاسو به پوښتې دې ته خلاف عقل نه و چې مړه د عقل خلاف دی نه قرآن خبره د حدیث د عقل خلاف نه دی ماورا ولا عقل دی زمونږ د عقل رسایي ورته نه کیږي بس به پوښتې تمازو زید جنت تاسو یقینو کې دنیا کې مزه نشته سل غمونه دي وبه قال حدثنا ابو داود قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وبهز بن اسد قال وحدثنا حماد بن سلمة عن حكيم الاكرم عن ابي تميمة الحجبي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى حائزا او امرأة في دبرها او كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد سوچ حائزه خزه تراغه جماع ورسره وکړه او یا خزه تراغه دبر کې شاده طرف نه ورسره وکړه کله دبر د طرف نه قبول تراشی خیر دی او چې مقصد دبوري او کاهنن او یا کاهن تراشی غیب دان ته چې زما د خپل لګو ګورم فقط کفر بما
انزل علی محمد د نسبت د کفر او هغه څه ته چې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شي یا کفاره غیر مشدد د کافر شپه څه چې په محمد صلی الله علیه وسلم نازل شي. اوس معتزله او خوارج د دلیل نسی چې اتیان حایزه تا او یا خزه ته په دبر کې راته یا کاین د کبیره ده او مرتکب د کبیره خارج عن ایمان او داخل په کفر ده ور نبی اسلام ورته کافر ویلې ده. تاسو به پوه نه شئ نبی اسلام ورته کافر ویلې کنه. جواب دار چې نبی اسلام ورته تغلیظن داسې ویلې ده. څنګه تغلیظن یا مستحیل کافر ده چې څوک حلال غني دا به جواب یا دا عمل د مسلمانانو نه ده د کافرانو ده سړی په نه کافر کیږي. قال ابو عيسى لا نعرف هذا الحديث الا من حديث حكيم بن اسلم عن ابي تميمه الجميع عن ابي هريره رضي الله عنه وانما معنى هذا عند اهل العلم على التغليظ وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتاها اذا فليتصدق بدينار فلو كان اتيان الحاج كفرا لم يخبر فيه بالكفر. نبی اسلام چې څوک حایزه تراغه نه صدقه د دینار وکي کایتیان حایزه ته کو پر ونه نبی اسلام امر بالکفاره نه کو کفاره په مؤمن ور کوي کنه. وضعف محمد هذا الحديث من قبل اسنادي چاغه ابو تمامه حجيمي اسم التريب ابن یلکه امام بخاری دا حدیث د سند د لحاظ نه چې کوم ده ضعیف غنلې ده څوک به کافر کیږي نه ضعیف حدیث ده. ابو تمیمه الحجیمی چې راغله ده د دنم تريب ابن مجالد ده نه مخکارک باو ما جا پر کفاره بیزاره کا باو ته بیان ده چې کفاره باور کې ده دینه جهایزه تسوکراغه جماع ور سره کړه توبه به مباسه او کفاره به ور کوي کبه نه ور کوي د کې اختلاف دی. واه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك بن قصيد بن سمعان عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يقوى على امرأته وهي حائض قال يتصدق بنصف دينار. قال حدثنا القصيد بن قريش قال حدثنا الفضل بن موسى عن ابي حمزه السفري عن عبد الرحمن عن عبد الكريم عن اكثر عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا كان دما احمر فدينار واذا كان دما اصفر فنصف دينار. قال ابو عيسى حديث الكفاره في اتيان الحاج قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا ومرفوعا. دا اختلافي مسأله ده چې حایزه سره سره جماع کی صدقه به کوي کبه نه کوي. احمد ابن حنبل وای صدقه به کوي 1 دینار او حسن بصری وای غلام آزاد ول او ائمه ثلاثه وای چې اسم نشته کفاره وکړي. الکه په پوښتنه نو تصدق به دینارن امام احمد شرط غني او ائمه ثلاثه وای شرط نه ده چې چاو خبره ده مستحب ده شرط استغفار کول دي. ابن عباس نے پرجیه قوالم چې سره واقع شي په خزا دا حایزه قال تصدق بنسبه دینار او بیا بل حدیث کې ما سره بي زم قایزه کان دمن احمر کوي نصر و دینار دی او دمن اصفر جړه و په نسبه دینار به صدقه کوي. قال ابو عيسى حدیث الکفاره په اتیان د حایز کې قدویان ابن عباس موقوفا راغله د مرفوعان اقول د بعض اهل علم په ابن احمد او اسحاق قول کړي. قال ابن مبارک عبد الله بن مبارک کوئی یستغفر ربه دربنا ببخنه غواړي ولا کفاره علی کفاره بنشته. وقد روي مثل قول ابن المبارک عبد الله بن مبارک په شان د قول روایت د بعضی تابعین هم شي چې سعید بن جبیر او ابراهیم ده الکه به پوي چي الکه دلته امام احمد ابن دا حدیثونه خود تصدق بارک راغله کنه نسبت دینار به صدقه کوي یا به پوره دیناری. محمد ابن حنبل وای چې حدیث کې صدقه را لتا سی ول نه معنی منګ وای تا حدیث کې تا صدقه شرط کړی دا او شرط په معنا د فرض سره او فرض په ځای په حدیث نه ثابتېږي. فرض ته وای ما ثبت به دلیل قطعی لا شبهه ده دلیل قطعی سره ثابت دي. دا حدیثونه چې تا کم دواړه پیش کړه دا دواړه ضعیف ولی پاول کې راوی د خصیب هغه خصیب ابن عبد الرحمن الجزري څوک ده الکه اول روایت کې څوک ده خصیب بن مقسم ابن عباس خصیب ابن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف هغه ضعیف. ادم روایت کې ده د مقسم نه روایت کې عبد الکریم ابن ابي المخارق دا خوري تاسو ته تیر شوی ده. عبد الکریم ابن ابي المخارق هم ضعیف ده لہذا دا حدیثونه قابل د استدلال نه دي چې موږ د فرضیت ثابت کو. زیات نه زیات ضعیف دي
استحباب به ثابت کیو د استحباب مونږ هم قائل یو او فائدہ په صدقې کې دا ده چې زجر راشي اسړې بیا ګناه نه کوي تا چې بل ګناه وکړه دروغ بنوي مکه دروغ می ویل بزان د لازم کړ 50 روپۍ به صدقه کوم دروغ دی ویل 50 روپۍ د سبا دی بیا ویل 50 روپۍ درې مورز والله که دروغ وای دا خو روپو سټه می وستا هم د سیمنګ وای استغفار خو به پیسو ده کنه نشته بیا په ور شو استغفار به کو صدقه په اره ګناه کې سید سفیان وای چې دیتا سفیا کرام مشارته وای پزان باندې څه شرط کول چې دا ګناه مې وکړ نو دا کار وکوم یا که پیسې نه کوي کدا ګناه مې وکړ سل رکعات نه پل وکوم سل رکعات نه پل بدی به خوب اس چوزه کې سم سره کوي او ګرمای کې کنه ډېر تکلیف دی او بس چې یو ورځ دی وکړ په سبا بیان کوي بیا پر باندې سل رکعات راشي نه لکه دې ته زجر وای دا مشارته ده دلته صدقه چې راغلی دا به طریقه به تور زجر ده که څوک ورکی څه بدی پکې نشته باو ما جا به غسل دم الحاج من الصوم بس